دوینه بارکه لکه مخکې مونږ کلیپونه کړي بیان ور باندې کړي خو دوینه دوه حیثیتونه دي یو د هغې خروج او وتل دي دویم د هغې سیلان دي بهېدل دي کله چې نجاست د دوو لارو نه وځي هغې کې نفس خروج وتلو سره اودس ماتېږي که سیلان شي وي یا نه خو د دوو لارو نه علاوه چې په د نورو ځایونو نه نجاست خارج شي نو په هغې کې نفس خروج وتل په دې باندې اودس نه ماتېږي ځکه چې راوینه په څرمن لاندې وي او چې کله څرمن ورنه لرې شي وینه موجوده نو اودس به مات نه شو هماغه ځای باندې ولاړه ده چا مثال په طور باندې په هغې باندې ټیشو پیپر کېښودلو پلاستر یې کېښودلو خاوره واچوله نه خروج هم رانغلو سیلان هم رانغلو اودس مات نه شو ها چې کله وینه وبهېږي د هغه ځای نه تجاوز وکړي تاسې ځای له لاړه شي چې د هغې وینځل لازم وي نو بیا د نجاست د وجې نه هم اودس مات شولو بدن او کپړې هم پلیتې شولې نو اودس بیا ماتېږي په هغې باندې اگر چې بعضې روایتو کې راځي چې صحابه کرامو په زخمونو کې منځونه کول خو د دې نه مراد هغه زخمونه وو چې کوم د جنګ احد والا زخمونه وو او چې کله انسان داسې زخمي وي چې د هغې زخم نه ودرېږي اتفاقي نه وي زخم د هغې برقرار وي او زخم د هغې تازه نه وي زوړ زخم وي د هغې نه وینه بهېږي نو چونکې دا معذور وي لکه هغې انسان چې په هغې باندې سلسل بول بیماري وي هغه انسان چې په هغې باندې سلسل دم د وینې بیماري وي لکه څرنګې اسماء بنت عمیس روایت دی چې نبي علیه الصلاة والسلام هغې ته وفرمیل اگر که ستا وینه په پوزکي په مسلې باندې ساسي خو ته د هر مانځه لپاره اودس کوه اگر چې د هغې وینه د سبیلینو نه وه او سبیلینو کې خو اتفاق دی خو نفسې وینه وتل لاندې بهېدل په دې کې استدلال په دې باندې چې وینه روانه وه بهېدله اگر چې سبیلین نه وه خو وینه بهېدله په زکي باندې څڅېدل بیا هم د هغې د نجاست حکم یې ورنه کړو همدارنګه هغه انسان چې د هغې نکسیر مات شي پوزه ماته شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کار دا ورته ښودلی لکه ترمذي ابن ماجه کې راځي چې کله انسان په اول صف کې ولاړ وي او د هغې پوزه د هغې اودس مات شروع خو چونکې شرمه وتې نه شي طریقه کار د هغې لپاره دا دی په پوزه باندې لاس کیږي خلکو ته دا ښودنه وکړي چې رجي زما پوزه ماته زما له پوزې نه وینه روانه ده اوس خلک څوک وو صحابه کرام هغوی له یې دا ښودل چې ګوره زما نه وینه روانه ده که چیرې صحابه کرامو نظریه دا نه وي چې په وینه باندې اودس ماتېږي نو بیا دا ښودلو او ترکیب کولو څه فایده شوله خو دا ترکیب یې چې ورته وښودلو طریقه یې ورته وښودله د دې مطلب هم دا دی چې د ټولو صحابه کرامو نظریه دا وه چې په وینه بهېدونکې اودس ماتېږي همدارنګه یو روایت کې راځي مشکا کې چې اودس د هر بهېدونکې وینې نه اگر چې په دې کې بعضې روایت کمزوري او په ځینې سندونو باندې د صحیح دي خو د دې متابعات موجود دي لکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان الټي وکړي یا نکسیر دې مات شي لاړ دې شي اودس وکړي او بنار وکړي په غازي باندې چې کوم ځای نه مونځ پرېښودلی که ته وایي چې نه دي دوه صحابه کرام هغوی اودس مات نه کړلو مونځ یې مات نه کړو حالان کې وینه ورنه بهېدله په دا اتفاقي واقع ده جزئی عمل دی د جهاد عمل دی په وخت د جهاد کې ډېر څیزونه جایز دي
او د جهاد نه بغیر جایز نه نه اتفاقی او یو جزئی واقع نه استدلال نشي کېدی یو نفس روایت کراغلی یو قانوني کلی استدلال کېږي د کلیاتونه نه کړي جزئیاتونه د دې وجه نه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ اکثر استدلال د جزئیاتونه کړي دا غیر روایت کله کله په یو مسلې کې دوه روایت درې روایت ځکه چې جزئیات ډېر وي د جزئیاتو لپاره قرار او استقرار او قاعده او کلیه او قانون نه جزئیات اتفاقی وي دا ته قانون مطابق نه وي یو قانوني کلی وي قانوني کلیداري چې وینه او د سماتېږي جزئیات استثناءات دغه نشته نه دی وجه تطبیق ورکې دا شول چې په نفس وتلو ویني باندې او د سماتېږي ها بدلو باندې چې هغه نه وبېږي په دې باندې ماتېږي ټول روایت باندې عمل راوي او جزئی واقع نه استدلال کول تا د حکم کولینا نه واقفي بل خلکو چې را علي رضی الله تعالی عنہ موږ کول غشي بخبه کې نه وتلو مانده کې ورنه راوښتلو تاسو درو خبره دا روایت کمزوري شرط موجود نه قانوني کولیدار چې وینه بيدلو باندې او د سماتيږي صرف وتلو باندې وینا راوتله پاکه راکړه بیا راوتله بیا پاکه کړله په دې باندې او د سنماتيږي لکه څنګه دا مسله هدايه لیکلې ده نسورایا باغی باندې خط تشریح کړي